تلاوت قرآن دا ښکلی عمل دی چې جبرائیل غوندې هستی د قاری د قرآن شونډې ښکل کړي دي. زمونږ د قرآن ته الله یو عجیبه شان ورکړی دی چې کم مجلس کې د قرآن پاک تلاوت کیږي هر څومره خلق چې موجود وي هغې ټولو ته حکم دا دی چې د تلاوت د قرآن ته غوږ کېږده او چپ شوه ته. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له چې کله قرآن لستی شي نو غوږ ورته کېږدئ وانصتوا ورته چپ شئ لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو رحم وشي. نو دا لعل او شاید شهنشاهانه انداز کې د الله د طرفنا یو مضبوطه وعده ده چې بنده ته قرآن ته غوږ کېږده زه در باندې خامخا رحم کومه. نو که د قرآن پاک ظاهري الفاظ لستی شي هم ورته غوږ کېږده او که د قرآن ترجمه او تفسیر بیانېږي نو هم ورته غوږ کېږده لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو رحم وشي. دغه شان د پیغمبر علیه السلام ښکلي احادیث مبارک چې کم مجلس کې بیانېږي نو غوږ ورته کېږده الله به رحم کوي. قرآن دا الله خبری دی او دا حدیث مبارک هم دا الله خبری دی. فرق پکې دومره دی چې دا قرآن پاک الفاظ او معنا دواړه د الله د طرفنا نازل شوي دي او د حدیث مبارک معنا او مضمون د الله د طرفنا د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې ورواچولی شو نو الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې خبرې نورې د الله دي. پیغمبر علیہ السلام د ځان نه خبره نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو د الله محبوب د ځان نه او د خواهش نه خبره نه کوي کومې خبرې مبارکې چې کړي دي دا په وحي سره الله ورته رالیږلي دي. نو قرآن تم غوږ کېږده او حدیث مبارک ته هم غوږ کېږده لعلکم ترحمون. دغه شان فقها مجتهدین عالمان چې کمې خبرې کوي کمې مسئلې بیانوي نو دې ته هم غوږ کېږده. فقها مجتهدین سلور لوی عالمان دی. یو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ 80 کروڑا مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مقلدین دی. دویم امام شافی رحمت اللہ علیہ نو 25 کروڑا مسلمانان د مقلدین دی. درم امام مالک رحمت اللہ علیہ 60 کروڑا مسلمانان د پسی دی. او سلورم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 15 کروڑا مسلمانان د مقلدین دی. نو په شریکا دا یو عرب او 10 کروڑا مسلمانان د سلور امامانو پسی روان دی او په شریک دوی ته وای اهل سنت والجماعت او دا شمیر پخوانی دی. اوس 2017 کې نوې مردم شماری چې شوې ده نو د مسلمانانو شمیر د 2 نه لږ زیات دی. مخکې یو عرب 10 کروڑا مسلمانان دنیا کې وو اوس 2 اربه 80 کروڑا مسلمانان دنیا کې دي.
د سلورو امامانو پسې روان دي او هر یو امام وای زما د طرف نه که تاسو ته یو مسله درغله هغه د قرآن نه یا د حدیث نه مخالفه و نو مې منع. معلومیږي چې د دې ټولو امامانو خبرې د قرآن نه او د حدیث نه ثابت دي. په قرآن کې هر څه شته، تبیانا لکل شی، د هر شي بیان پکې دی او دغه شان په حدیث مبارک کې هم هر څه شته. خو من عام مسلمانانو ته چې کله مسله پیښه شي من براه راست د قرآن او د حدیث نه خپله مسله نشو معلومولی. د سلورو امامانو خواري کړې ده، محنت مشقت کړې ده او په قرآن او په حدیث کې چې کومې پټې پټې مسلې دي هغې موږ ته ښکاره کړي دي او کومې چې ګرانې او پیچیده مسلې دي هغې موږ ته اسانې کړي دي. نو دا سلور امامان زموږ د قرآن او د حدیث استادان دي، دا شارحین دي د قرآن او د حدیث تشریح کړی دا. نو د دوی د مسلو ته هم غوږ کېږده، الله به در باندې رحم وکړي. مسله روزانه قدم په قدم هر بنده ته پیښیږي خو موږ عام خلک د مسلو تپوس د عالم نه نه کوو او خپل شوق او خواهش سره قدم اخلو، که صحیح قدم هم واخیستو که خطا شو. نو مسلې زده کول ضروري دي. اوس د یوې مسلې ثواب څومره دی؟ یو حدیث مبارک کی دی چا چې د قرآن پاک یو آیات زدک یا د دین یو مسله چا زدکړله نو د 100 رکعاته نفلو نه په ډیر ثواب ملاویږي. او یو څو مسلې چې باب د علم ورته وی که دا چا زده کړلې نو د 100 رکعاته نفلو نه په ډیر ثواب ملاویږي. نو 100 رکعاته او 100 رکعاته موږ نشو کولی. دا الله نیکان بزرگان بندیان شته د دې نه ډېر هم کولی شي خو موږ ځان یادو چې موږ کمزوري نشو کولی. د 100 رکعاتو یا د 100 رکعاتو نفل ثواب څومره دی؟ زه د 2 رکعاتو ثواب ویم او د 100 د 0 به بیا معلوم کې ځان لا. عیسی علیہ السلام د یو دریاب په غاړه را روانو، د هغې دریاب په منځ کې د شګو یو ډیرکې اوچکې او د هغې د پاسه یو ډیر مزیدار تک سپین غټ کاڼی پروت دی او دومره ښکلی دی چې زړه راکاږي، دلکش دی. عیسی علیہ السلام ورته د لرې نه ګوري، حیران دی یا الله څونه ښکلی کاڼی دی پیدا کړ. جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو او تپوس کوي د کاڼي ته ډېر ډېر ګوره، ډېر ورته حیران دی. د الله په قدرت جوړ دی، ډېر ښکلی دی، حیران یم، تعجب اغشتی یم ګورم. جبرائیل علیہ السلام ورته وی د کاڼي ته رانږدې شه نور عجایبات به ووینې. نو عیسی علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام دواړه کاڼي ته نږدې شو. چې ورنږدې شو نو کاڼي کې دروازه کولاو شوله. عیسی علیہ السلام دننه ورغې، یو بزرګ په مانځه ولاړ دی او ډېر ښکلې طریقې سره مونځ کوي. بزرګ د مانځه نه فارغ شو، عیسی علیہ السلام ورسره خبرې اترې وکړلې. خدای نیکه بنده څونه موده کېږي چې دلته عبادت کې لګیا یې؟ 1500 کاله وشو. عیسی علیہ السلام نورم حیران شو چې دا 1500 کاله دی عبادت کې دله به څونه اجر او ثواب الله ورکوي. جبرائیل علیہ السلام ورته زه بهر راوځه، بهر راووته، بزرګ پسې دروازه بند شوله. اوس جبرائیل علیہ السلام تپوس کوي چې څنګه څه نور حیران شو؟ ډېر زیات حیران شو.
چې دا بنده د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایی کې په اخلاص بیریا عبادت کوي 1500 کاله دله به څونه اجر او ثواب الله ورکړي وي. جبرائیل علیہ السلام ورته وی زه درته بله خبره کوم اوس به نورم حیران شي. ستا نه وروسته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د هغه یو امتي به 2 رکعته مونځو کې د دې بزرګ د 500 کالو د عبادت نه په ډېر ثواب الله ورکړي. ستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال او برکت د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجې نه دی. او اوس لږ په نغدو کې حساب وکړه چې ته 2 رکعاته وکړې چې د څو روپو ثواب به دې وشي. ابو داود شریف کې د جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی. د مدینه منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده، ډېره خشته علاقه وه، یهودیان پکې اوسېدل، غدارانو. الله حکم وکړ وی دې خلکو سره جهاد وکړه. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام لاړل، جهاد یې وکړ، الله امداد وکړ، علاقه فتح شوله، ډېر مال غنیمت په لاس راغی. پیغمبر علیہ السلام دغه مال غنیمت صحابه کرامو باندې تقسیم کو. یو صحابی په خپل حصہ کې تجارت وکړ، اغشتل خرڅول کول، څه ډېره ګټه وکړه نو خوشاله و. پیغمبر علیه السلام لراغی وی ما دونه ګټه وکړله چې په دې واده کې یعنې دې ګیر چاپېر علاقه کې دونه ګټه بل چا نه ده کړې. وی څه دې ګټلي دي؟ وی 300 اوقیې. یوه اوقیه 40 درهمه او یو درهم 3.5 ماسې د چاندې روپۍ ده. نو 300 اوقیې له 40 درهمه کې ضرب ورکه 12,000 درهم یې ګټلي. د موجوده نرخ په حساب تقریبا 30-40 لاکھ یا د دې نه زیاتې روپۍ ګټلي دي. سړی ډېر خوشحاله و. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي د دې نه ډېره ګټه درته وښیمه؟ ولې نه وښیه راته؟ وی د فرض مانځه نه وروسته چې څوک 2 رکعاته وکړي نو د دې نه به هم ډېر ثواب وشي. اوس تاسو ته د دې نه ډېره ګټه وښیمه او د دې نه ډېره ګټه دا ده چې دا دیني مدرسې وړې دي او کلوې دي، دې کې په خپل هم داخل شي او خپل بچي هم داخل کړي.